نو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل. الله فرمایل یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ټول پورا په اسلام کې داخل شئ. نو دیو غجزانانو خو د اخلاص ته وجه چې موږ په دواړو دینونو باندې عمل راشي نو د غوښه به خورونه او ګڼو به حلاله او دغه رنګ د خالی دروازې تعظیم بکو مسلمانانو اسلام کې خدا نشته چې دغه دروازې تعظیم مکوي نو په دواړو دینونو به عمل راشي. منځ کې څه تضاد نه راځي د دواړو دینونو یو بل سره ټکرو نه راځي. نو د دې وجې نه هغې د اوښته غوښه حلاله ګڼله خو خوړه به نه او دغه رنګ د خالي دروازې تعظیم دی. نو په دې باندې الله پاک جل د آیاتونه نازل کړل چې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن ټول پورا. نو دې کې فی السلم دا سلم او سلم دا دواړه ټیک دي دواړو طریقو سره استعمالیږي. دا د دوو معنو دپاره استعمالیږي. سلم دا د صلح دپاره استعمالیږي او د اسلام دپاره خو دلته د اسلام دپاره استعمال شوی دی مراد د اسلام دی. او کافتن دا په معنی د جمیعا دی د ټول او دا کافتن چې دی نو دا دلته کې په ترکیب کې حال واقع کیږي. نو یا د ادخلو کې چې کوم دنه ضمیر دی د هغې نه حال واقع دی او یا د سلم یعنی د اسلام کې چې دنه کوم دغه دی د هغې نه حال واقع دی. نو کړومبي صورت شر شي ادخلو د ضمیر نه حال شي نو بیا به مطلب دا شي چې تاسو پورا په اسلام کې داخل شئ د سر نه واخلې تر خپو پورې په اسلام کې داخل شئ. مطلب دا چې ذهن او رڼو د دین اسلام ومنئ او په اعمالو سره اسلام ظاهر کړئ. داسې نه وي چې زړه نه خو چې کوم دی د اسلام حقانیت مني او په دماغو باندې مني خو کارونه د اسلام نه کوي نو داسې به نه کوي به کارونه د اسلام کوي او به چې کوم دی د زړه د دماغو نه به اسلام مني. لکه یو سړی د زړه د دماغو نه خو اسلام مني خو په لاس خپو سره د اسلام کار نه کوي په سترګو غوږونو سره د اسلام کار نه کوي. الله ورته وایي چې کله زنانه را روانې وي کته که نظرونه ښکته کوي او دې زنانو ته نیغ ګوري نو ټیک ته د زړه او د ذهن نه چې کوم دی اسلام حقانیت مني خو د عمل نه چې کوم دی نه مني. دغه رنګې الله وي په غوږونو باندې ګانې بجانې مه اورئ قرآن بیا اورئ او یو سړی پې ګانې بجانې اوري. دغه رنګې ژبه د نو په دې باندې غیبت مه کوه چغلي مه کوه دروغ مه وایه دا ټولې خبرې پې مه کوه ځکه الله دا د ذکر دپاره پیدا کړل. ذکر پې کوه د ضرورت خبرې پې کوه خو داسې نه. نو الله وایي چې نه یو سړی پوره داخل شي. څه مطلب چې ستاسو ذهن او د زړه نه اسلام منئ په سترګو سره چې الله کوم حکم کړی دی اک شان د سترګې استعمالئ اک شان غوږونه استعمالئ اک شان د ژبه استعمالئ نو دا پوره داخلېدلي دي په اسلام. خپل شکل صورت دا به په اسلامي طریقه باندې جوړه په اسلامي طریقه باندې ستا شکل صورت په د اسلام موافق. نو په دې صورت کې به دا معنی شي چې د سر نه واخلې تر ویښه پورې تر خپو پورې دا پوره په اسلام کې داخل شي. او کو دا د سلم نه چې کوم دی حال شي نو بیا به معنی دا شي چې تاسو پوره په اسلام کې داخل شي تاسو په پوره اسلام کې داخل شي. لومبی معنی دا وه چې تاسو پوره سر نه واخلې تر ویښه پورې په اسلام کې داخل شي. او په دې دویم صورت کې بیا معنی دا شي چې تاسو په پوره اسلام کې داخل شئ په ټول اسلام کې. د یهودیانو په شان دی نه چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض چې هغوی به بعضې کتاب منو د تورات بعضې احکامات به منل او بعضې به یې نه منل. مسلمانانو ته هم دا وایي چې ګوره تاسو هم د هغوی په شانتې مه کېږئ چې د الله بعضې احکامات منئ او بعضې نه منئ. په دې کې په هغه خلکو باندې رد دی چې کومو خلکو دین صرف او صرف جمعه ته پورې محدود کړی دی چې بس دا دین صرف جمعه ته پورې دی. دین خو ډېرې شعبي دي اعتقادات دي یعنی ایمانیات عقاید چې ورته وایي عقاید دي. دغه رنګې عبادات دي دا بله شعبه ده. معاملات دي دا بله شعبه ده. معاشرت دی دا بله شعبه ده. سیاسیات دي دا بله شعبه ده. نو دې ټولو شعبو کې دین ژوند دی که داسې نه چې صرف مونځ کې او دس کې بس نه. الله وایي پوره په پوره اسلام کې داخل شه په پوره اسلام کې دا ټولې شعبې ژوند دی که ځکه چې بعضې خلک دینداري دې ته وایي چې صرف مونځ کې او دس کې یا حج کې زکات ورکوي دې ته وایي نه په ټول اسلام کې داخل شه. ټول اسلام دا دی چې ستا به ټیک ته عبادت
به هم کوي، خو د عبادت سره سره که ستا چا سره معامله پیښ شي نو معامله به هم په اسلامي طریقې سره کوي. آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. چې کوم سړی د وعدې پابندي نه کوي او وعده ماتوي نو دا نښه د منافق ته، نو داسې به نه کوي. دغه رنګې بعضې کاروبارونه داسې دي چې حرام دي نو داسې به نه کوي، حلال به لټوي، دغه ته به هم اسلام ژوندی کوي. مونږ اکثر خلک داسې کوو چې مونږ دا دین او دیندار هغه چاته وایو چې هغه صرف عبادت کوي، نور کو ګټه د په خپل سمې باندې نو بس ټیک ته هر څنګه چې وګټله هر څنګه چې وخوړله. اکثر خلک د آنلاین کاروبارونه کوي، لیکن اکثر چې کوم دی د سود کاروبار، اکثر یې حصې پکې د سود دي. نو کوي سود او دلته مونځ کوي، مونځ یې سره قبلېږي نه، حالانکې درې حصې معاملات دي، یو حصه عبادت دی، یو حصه عبادت دی او درې حصې معاملات دي. نو دا ټول په اسلامي طریقې سره کوي. ستا به هر یو څیز د اسلامي، او ستا چا سره معامله پیښېږي نو هغه به هم د اسلامي. خو ته چېرته کاروبار کوې نو هم به د عالم نه تپوس کوي زما دا کاروبار حلال دی او که حرام دی او څنګه یې وکړم. اسلام دا خو مکمل ضابطه حیات دی، دا خو یو څیز چې کوم دی بغیر د اسلامي طریقې نه دی پرېښي. هر یو څیز چې کوم دی اسلام واضحه کړی چې دا په دې طریقه باندې کوي. نو الله وی پوره داخل شي. څه مطلب چې څومره شعبې دي د دین په دې کې چې تاسو په کوم ځای کې استعمالېږئ نو په اسلامي طریقې سره استعمال شي. د نبي علیه السلام سنت طریقه پکې ولټوئ.